بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سره اعظم تاسو او تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلیو مټي ګامسیر ته د رحمت حسین رور او اکبر حسین رور کم چې دورونو کشمیر ته د مزدورۍ په غرستلیو خپل بچیان خپل کورې پرې خو دی چې غوی له حلال رزق وګټي او د حادثې شکار شول او د ژوند بازي وبایلله. راغلیو هغه ځای ته د ګامسیر هغه درېمې کړایله کم پروګرام چې تاسو سره میاش مخکې وړاندې شوی وای تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. هغه پروګرام کې چې کومو مسافرو کم زمونږ غیرتمندو پښتنو زمونږ رونو زمونږ مشرانو زمونږ کشرانو د اخلاص خادمانو چې کم خدمات کړي وي کم مرستې کړي وي کم کوششونه یې کړي وي هغه پیسې راغلي وي پروګرام تاسو کتلی وو. هغه پروګرام نه بعد هغه پیسو باندې مونږ دې کور ته د دکان روان کړی دی رحمت حسین رور هغه یتیمانانو بچیانو له چې د هغوی کم بابا پاتې شوی او په سپینه ګیرو باندې په سپینه ګیره په سپینو ډکو به کشمیر ته او مختلف ځایونو ته مزدورو له تلو د ماشین د چینو میل ته به تلو چې هغه د هغه د ژوند سره د هغه د عمر سره هغه کار نه ښایدو د هغه د ژوند سره د هغه د عمر هغې خبرې هغه اجازت نه ورکو خو د مجبورۍ د لاسه به هغه بیا هم میل ته تلو مزدورۍ له او د ګنو چې کوم لوډ انلوډ به یې کو نو هغې د هغه وجود د هغه عمر او د هغه وخت هغې له بلکل اجازت نه ورکو. الحمدلله زمونږ مسافرو زمونږ غیرتمندو پښتنو رونو چې کوم د اخلاص سره او د دې کور سره خپلې مرستې شریکې کړې دي په هغې باندې مونږ دوی ته دا دکان کړی دی بابا وینئ چې په هغې دکان کې ناست دی الحمدلله ثم الحمدلله په دې دکان باندې به دوی چې څه ګټه وټه کوي څه آمدن کوي هغه بچیان له هم رزق وړي بابا به خپل کور ته د هغې خپلو نوسو سره د هغې بچیانو سره به ناست وي د هغوی سره به یې خوري اسکي او دا ژوند به یې لږ ډېر په سهولت شي بلکې لږ نه ښه ډېر به په سهولت شي. زموږ سره بابا ناست دی دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو دکان هم تاسو لیدلی دی الحمدلله تاسو یې کتی شئ چې ښه ښایسته دکان دی بازار دی یو غټ بازار دی ډېره غټه ایریا ده پې امید در به چې یو ډېر کامیاب دکان به یو د دې دا ژوند به مخ په وړاندې ویسي. بابا السلام علیکم. وعلیکم بابا څنګه خیر دی وخت ښه تېرېږي بابا شکر الحمدلله روژه ده بابا روژې څنګه تېرېږي روژه خو ډېره ښکلې ده او ډېره ښکلې روژه ده ډېره ښکلې وخت پاس کېږي. کم پروګرام چې چلېدلی و د پروګرام د اخلاص په پرده باندې د یتیم اواز د هغې نه بعد د ژوند څه لږې ډېرې خوشحالۍ او ژوند طرف ته واپس راغلي دي ډېرې خوشحالۍ دي ډېرې اوس لږه د آرام شوه سهولت شو که نه هغه به مونږ په کشمیر کې مزدوري کوله یا به ګنو په میلو کې په ارمونو کې به لګیا وو که وزن کار و دا لږ د سهولت دی چې چا زموږ سره امداد کړی بس الله دې د هغو سره امداد وکړي الله دې کامیاب کړي. دکان څونه ورځې شوې بابا چې کولاو کړی دی 10 ورځې وشوې 10 ورځې شوې ګزاره کېږي خرڅ کېږي ښه ګزاره ده برابر و دا خو مولد و ماشاءالله ډېر غټ بازار دی خو د بازار په منځ کې دکان دی خو ښکلی بازار دی او ښه ښکلی کار دی برابر دی خو بس روژه ده نو بیا به ښه شي برابر به شي الحمدلله کار به د دې نه هم نور ښه شي. تمه لرې چې 2-3 میاشتې تېرېږي انشاءالله دکان به دومره کامیاب شوی وي چې ستاسو کور به مخ په وړاندې بوځي بلکل انشاءالله بلکل. کومو مسافرو چې پیسې را لېږلې وي نو هغه هم تر کم حده یادي په دعاګانو کې بابا بس الله دې کامیاب کړي او الله دې وله نور توفیق ورکړي چې د بل مسلمان سره هم ښېګړه کوي او بس الله دې په آخر کې په کار راولي. روژه ماتې ته کښېنئ پېشمني ته کښېنئ ژوند په سهولت شو لږ ډېر ماښام له هغه کور له رزق راځي یا ماشومانان په سهولت شو ستاسو ژوند په سهولت شو نو د روژه ماتې په ټایم باندې کوم مسافرو چې خوشحالۍ شریک کړي د هغه خلک په خپلو خوشحالو کې په هغې خوشحالو په ټایم په دعا کې یادي بلکل به یادي خامخا یادي زمونږ سره همت کړی دی زمونږ دومره دغه وکړو نو بس الله به نه هېر کوي زمونږ نه به هم نه هېر کوي الله نه خو اډو هېر نه دي الله به کامیاب کړي او الله دې ټول مسافر کامیاب کړي زمونږ سره چا ښېګړه کړي او چا منډه تلډه والي سره ستاسو نه الله دې ټول کامیاب کړي او دا اجر دې الله ورکړي مونږ د دې اجر ورکولو والا نه یو نه چا سره څه کولی شو بس الله دې کامیاب کړي. ښه ملګرو کوم پروګرام چې موږ تاسو ته وړاندې کړی و د دویمې کړای نه بعد یو ملګری جنید وایي چې 500 روپۍ مرایت به یې تاواله کړي دي نو هغه پیسې هم موږ په دې پروګرام کې شامل کړي دي. تاسو به دکان هم کتلی وي الحمدلله په دې کې تاسو دا غوړي کتی شئ اوړه پکې کتی شئ کل چوکر سونه دالونه لوبیا وغیره غټ سامان پکې هم دی د کریانې سامان پکې هم دی خواته سره دا سکول هم دی او بابا وایي چې الحمدلله ماشومان هم راځي او
او روژه ده چې روژه تېره شي نور به هم دا کار ډېر زیات ښه کېږي ځکه چې دکان هم نوی دی خو ایریا ورسره ډېره زبردسته ده ښه غټ بازار دی خواوشا دکانونه دي نو امید ده رب ذوالجلاله د بابا کم 2 بچیان په حق رسېدلي وو کم نوسیان ورته یتیمانان پاتې شوي کمې زمونږ هغه خویندې ورته کونډې پاتې شوي او د هغوی له کبله بابا کشمیر ته او د ګنو میل ته مختلف ځایونو ته مزدورو راتلو اوس به هغې له نه ځي انشاءالله به دې دکان کې به ناست وي او خپله حلاله مزدوري به کوي هغې بچو له به هم ماښام له 2 روپۍ وړي تاسو ته به تل عمر دعاګانې کوي او الله تعالی ته هم ښکاره ده ولې چې یو داسې عمل یو داسې کار په یو داسې ځای کې یو ځل بیا ستاسو هغه پیسې ولګېدې چې یو تیار روزګار دی یو صدقه جاریه ده د بابا چې تر کمې پورې ژوند وي الله تعالی دې ولې ژوند ورکړي بیا په د دوه هغه نوسیان دا دکان کوي او مسافرو که په دې کې 1 روپۍ ورکړي که چا 2 ورکړي که چا 10 ورکړي که چا 50 ورکړي الحمدلله هغه به په دې دکان کې تر هغې وخته پورې چلیږي یو صدقه جاریې په طور او یا به انسان وي یا به نه وي خو یو داسې عمل مونږ شاته پرېږدو چې شاید زمونږ او ستاسو هغه عمل زمونږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځېږي دا د روژه ده د دې دکان نه به بابا خپل کور ته وړه وړي د دې دکان نه بابا مالګه وړي چینی مساله به وړي په هغې به روژه ماتې کوي په هغې به پېشمني کوي نو څومره د اجر خبر ده ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو حدیث مبارک دی وی چې کم انسان په بل انسان باندې روژه ماتې وکړل د هغه انسان به دومره ثواب کېږي لکه څومره ثواب روژهدار کېږي او د روژهدار په ثواب کې به هیڅ قسمه کمی نه راځي نو مونږ او تاسو دې سوچ وکړو چې په دې دکان کې په دې کور کې په دې پروګرام کې چا 1 روپۍ هم ورکړې ده هغه راغلی ده په دې دکان کې د دې دکان نه به څومره خلک روژه ماتې کوي د دې دکان نه به څونه خلک پېشمني کوي څومره به افطاري کوي هغه به ټول زمونږ او ستاسو الله تعالی دې په هغې ثواب کې راولي په هغې اجر کې دې راولي چې زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي بابا کوم پروګرام چې شوی د هغې نه بعد څه ملګرو پیسې را لېږلې وې په هغې سودا کې څه پیسې ستاسو زمونږ سره پاتې وې چې ټوټل بابا زمونږ سره 1,1510 روپۍ ستاسو پاتې وې دا پیسې هم تاسو واخلئ او چې په دکان کې څه نیمګړتیاګانې وي څه دغه وي روژه ده نو روژه به هم پې ښه تېره شي او دکان کې هم که څه لږ ډېر کمې وي هغه سودا پې هم پوره کوي او هغه خلک یو ځل بیا ډېر تاسو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله دې ولې دا اجر ورکړي الله دې کامیاب کړي او الله دې ورسره ښه وکړي چې زموږ سره ښه وکړه نو الله دې ورسره وکړي موږ د دې بدل نه یو بس دا بدل به ورته الله رسوي ښه ملګرو دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ مټې ګامسیر هغه پروګرام چې کم تاسو کتلی او کم زمونږ هغه مور کم تاسو ته خپل درد بیان کړی کم بچیانو څومره په سخته و الحمدلله نن په هغې کور باندې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راغلي دي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو زمونږ د مسافرو په دې پروګرام کې چې کومو خلکو پیسې ورکړي دي کم د اخلاص خادمانو منډې پیرلې وهلې دي کومو ملګرو دا پیسې راغونډې کړي دي په یو ورپسې په بل ورپسې ګرځېدلې دي هغه که سعودي دوبۍ ملیشیا بحرین کویت د دوبۍ کم ګوټ کې د سعودي د دنیا په کم ګوټ کې هغه ملګري چې د اخلاص لپاره خدمات کوي او د یتیمانانو بچیانو لپاره په خپل سخت ژوند کې ګرځي او پیسې راغونډوي نو هغې خلکو له دې هم الله تعالی د دې ډېرې بدلې ورکړي او الله دې ولې دومره خوشحالۍ ورکړي لکه کمې خوشحالۍ چې نن په دې کور راغلي دي بابا چې کم خوشحاله دی هغه بچیان چې کم خوشحاله دي نو زما سره خو الفاظ نشته خو د رب ذوالجلال نه به هم دقه یو سوال کوم دقه یو دعا به کوم چې الله دې زمونږ د اخلاص هغه خادمان تل عمر قایم او دایم لري کم چې د داسې خلکو ته به د خوشحالو د ورکولو د رڼاګانو ورکولو دپاره هر ممکن کوشش کوي دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د اخلاص سره اوسئ اخلاص د یتیمانانو آواز دی اخلاص ته دردېدلو آواز دی په دې روژه کې زمونږ چې کوم په هسپتال کې افطار پیکیج چلیږي زمونږ رمضان پیکیج یو کامیاب پیکیج چلیدو دې نه بعد به انشاءالله مونږ د اختر پیکیج شروع کوو چې هغه یتیمانان بچیان د کومو چې په سر سوری نشته د کومو چې د اختر کپړې پیزار نشته انشاءالله هغې خلکو سره به هم خوشحالۍ شریکو زمونږ سره اوسئ اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار والا ورکه اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته